واذا وعد اخلف، او چې کله دی وعده کوي هغه وعده سرته نه رسوي. نو نن سبا که موږ او تاسو ګورو معاشره کې خلک مختلف وعدې کوي. په پیسو کې وعده کوي، پیسې ولا په قرض باندې ورکړي، وعده به ترې واخلي چې لکه پلانکي ورځ باندې به دا پیسې ما ته واپس کړي، ولیکن وعده نه پوره کېږي. هماغه ورځ راشي هغه پروا نه وي. نو دا څه وړه ګناه نه ده، دا غټه ګناه ده، دا د منافق انسان غټ علامت دی. نو دا د وعدې چې کوم دی پابندي پکار ده. یو کس سره دې وعده وکړه هغه سرته رسې، اورې ده که نه؟ د دې باره کې واقعه راځي چې یو نیک انسان و، بزرګ انسان و، او د یو کس نه چې کوم دی څه پیسې واخیستې او بیا ورسره نیټه کېښوده، واده یې ورسره وکړه چې زه به تا ته په دې ورځ باندې پیسې درکومه. خو بهرحال اوس چونکې ځای چې کوم دی لرې و، د چې چا نه پیسې اخیستې وې د هغوی ځای، او د دې کس ځای ډېر لرې و، فاصله پکې ډېره وه. نو بهرحال دې ورځې کار کوو او د ده په ذهن کې ډایرکټ خبره راغله چې او ما د پلانکي کس نه پیسې اخیستې وې او ما ورسره وعده کړې وه، نیټه مې ایښې وه چې په دې ورځ به زه تاله پیسې دروړم. او بهرحال اوس چې کوم دی ځای هم لرې دی، خو ده داسې چلو کو چې پیسې راواخیستې او هغې په صندوق کې چې کوم دی بندې کړې. د هغه صندوق چې کوم دی راواخیستو، اول ته یو خړ و، نو په هغه خړ کې چې کوم دی دا صندوق واچو. اوس په صندوق چې کوم دی په دې اوبو کې روان دی. اوس ده په الله باندې توکل وکړو چې یا الله ما خو ستا د رضا دپاره دا کار وکړو، پلانکي سره ما چې کوم دی واده کړی وه، او زه یم چې زه په خپله واده کې پاتې را نه شم، چې زه خپله واده پوره کړم، یا الله ته ورته ورسې. اوس چې چا نه پیسې اخیستې دي نو هغه چې کوم دی په دغه ټایم کې په چکر باندې راووتو دغه خوړ ته، او د خوړ سره په غاړه کې ناست دی. نو چې ویې کتل نو یو صندوق را روان دی، نو ده راونیو، چې راونیو چې کولاو یې کړو پیسې به پکې، او په هغې کې یو ختم لیکلی و چې ای زما ملګریه، ای زما دوسته، ما ستا نه پیسې اخیستې وې، او بهرحال ما چې کوم دی تا سره واده کړې وه، ما نیټه ایښې وه چې په پلانکي ورځ باندې پلانکي ټایم باندې به زه تاله پیسې درکوم. په خبره زما ذهن نه وتې وه، او اوس چې کوم دی ما ته خبره یاده شوه، خو زما او ستا په منځ کې ځای ډېر لرې و. نو ما دا وګڼله چې ما دا پیسې په دې کې واچولې، او که تا ته دا میلاو شو دا ستا امانت دی. نو بهرحال الله تعالی ورته هغه ورسوم، ښه په حفاظت کې واورېده. نو واده چا سره دې واده وکړه، واده پوره کول غواړي، سرته رسول غواړي. او اذا اؤتمن خانه، او د سره چې څوک امانت کېږي نو په امانت کې خیانت کوي. نو امانت کې خیانت نه دی پکار، واورېده. چا د سره امانت کېښود د هغې به خیال ساتي. نبي علیه الصلاة والسلام سره خپل دشمنانو هم چې امانت ایښی و. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام هجرت کو مکې نه مدینې منورې ته، نو د کافرانو د دشمنانو مشرکانو چې څومره امانتونه و هغه چې کوم دی ټول ورته واپس کړه، واورېده که نه. نو په دې وجه باندې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام په صادق او امین باندې مشهور شوی و، واورېده. په ټول مکه په ټول ښار کې واورېده. نو په امانت کې خیانت نه دی پکار. نو چې کوم یو انسان کې دا درې صفات وي، دروغ وي، دغه شانتې چې کوم دی واده خلافي کوي او په امانت کې خیانت کوي، نو دا سړی منافق دی. څه دی؟ دروغ ویل نه یې پکار، صحیح ده.